الشيطان الرجيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم و حاضرین و سامعین و مسلمانان رونو، دی وقت کې چونکه مسلمانان مومنان عام معاشره امت مسلمه ډیرو تکالیف سره مخامخ شوې ده. کاروباری مراکز، دفاتر او خاص کارونه چې هغه دیاړې مار رونه دي، غریبانان خلک دي چې هغوی خپل رزق په دیو باندې روان کړی دی. داسې پکې شته چې هغوی په کورونو کې اوسېږي غریبانان، کورونه هم د کرایانو وي. نو چې اوس وخت کې کارونه نشته، کارونه بالکل ولاړ دي، نو هغوی کرایي پیدا کړي او که دارنګې د خپل خېټې دپاره خپل اولاد بچو دپاره رزق پیدا کړي. واقعي چې ډېر د سوچ او فکر خبره ده. دې وخت کې الله تعالی په دې وسدارو خلکو باندې چې چاله الله تعالی مالی استطاعت او طاقت ورکړي، په دې هم یو قسم امتحان دی چې دی اوس دې باب کې څه کردار ادا کوي. د مؤمنانو صفت خدا دی چې دی به په خپل ځان باندې بل غوره کوي. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. قرآن پاک کې الله تعالی د صحیح مؤمنانو کامل مؤمنانو صفت دا ذکر کړی دی چې دیو بل غوره کوي په خپل ځان. او دې وخت کې چې کوم خلکو له الله مالی استطاعت ورکړي، په کار دا دی چې هغوی دې میدان ته راوځي او د دغې غرباو مسکینانو مزدورکارو خلکو لحاظ وکړي او خپل وس مطابق په هغوی باندې خرچ وکړي. ځکه د الله په لاره کې خرچ کول، غرباو مسکینانو باندې خرچ کول، دا د مرکزی صفت دی د مؤمن دپاره. مؤمن به کمال تعالی رسی، یو مسلمان به اعلی سویه تعالی رسی چې دکې د رحم، د شفقت، د همدردۍ صفت پیدا شي. مخلوق الله سره د رحم وکړي، د رحم مظاهره وکړي. او دا وخت دی چې مونږ او تاسو او خاص کر هغه خلک چې هغوی وزداره دي، هغوی روزي، چاله وړه والي، چاله چینی والي، چاله غوړي والي، چاله د کور کرایه ادا کړي. نو د کم مصیبت سره چې مونږ او تاسو مخامخ شو، دا مصیبت به الله په دې طریقه خوا کوي چې کله مونږ او تاسو کې په یو بل باندې شفقت صفت په مونږ کې پیدا شي، الله به خپل رحم وکړي. پیغمبر پاک مشهور حدیث دی، هغه فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تاسو په ځمکو والاو باندې رحم وکړئ، هغه ذات به په تاسو رحم وکړي چې کوم ذات په اسمان کې دی. نو مونږ تاسو ټول د هغه رحم ته محتاج یو، د هغه شفقت ته محتاج یو. نو د هغه رحم به مونږ څنګه حاصلو او څنګه به هغه په مونږ رحم کوي؟ کله چې مونږ په مخلوق باندې رحم وکړو، لاندینی افرادو باندې رحم وکړو. الله وی د متقینو یو صفت دا دی چې ومما رزقناهم ينفقون. څه چې مونږ دوی له ورکړي دي هغې نه بعضې مال خرچ کوي د الله په لاره کې. د جنتیانو مؤمنانو یو صفت دا دی چې لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجه الله. مونږ چې دا څه کوو تاسو سره دا د الله رضا دپاره کوو. مونږ ستاسو نه جزاک الله، شکریا، ثنا، صفت نه غواړو. نو په دغه جذبه باندې
په کار دا دی چې هر محله کې هر علاقه کې هر معاشره کې کاغه هر ځای سره تعلق لري او هر علاقه کې مالدار خلک هم شته او غریب هم شته دا علاقه مالدار دی ولګي په خپل علاقو غریبانو باندې خرچ وکړي د بل علاقه والا دی ولګي خپل علاقه باندې خرچ وکړي تؤخذ من اغنیائهم فترد الى فقرائهم د زکات غفه فلسفه په دې کې دغه ده یو انسان یوازې په روزو یوازې په منځونو باندې ګوره کمال ته نشي رسیدای چې دغه د رحم صفت نه منځ یو عبادت دی روزه یو عبادت دی دا د الله د پاره خلق کوي او د الله په مخلوق باندې هم رحم کوي دا د کمال صفت دی بعض خلک ډیر بخل شومانی سره د وزارینه منظم کوي عبادتونه کوي حج او عمرې کوي خدایي باوجود د الله په لار کې او الله په مخلوق باندې رحم دی نه کوي فضیل ابن عیاض رحمه الله یو مشهور عالم تیر شوی دی ډیر زاهد او عابد بحرمین باندې عبادت گزارو کې مشهور انسان دی داغه یو قول دی کتابونو ذکر کړی دی هغه وی چې مرتفع رجل بکثرت الصلاة والصيام یو انسان په ډیرو روزو او په ډیرو منځونو نه اوچتیږي منځ خو عاصم کې اخذ الله لازم کړی دی او جب عاصم نسی الله پتا لازم کړی دا په دې سره انسان کمال ته رفعت ته بلندې ته نه رسی وانما يرتفع الرجل بسخاء الانفس یو انسان چې کمال ته رسی نو سخاوت صفت بزان کې پیدا کې د ورکړې صفت بزان کې پیدا کې غرباو باندې مساکینو باندې کندو باندې مسافرو باندې دغه پارا محله کې مستحقین خلق شتا نو هغه وی چې انسان په سخاوت رسی و سلامت الصدور والنصح للامه او په سلامت د سینو باندې چې سینه کې د بغض او حسد نه تکبر نه ریاکاری نه خیر خوای دی امت د پاره د امت د پاره خیر خوای زړه کې د بغض او حسد نه په دې انسان کمال ته رسی دې وجنا وزدار ول پکار دي چې دا صفت ځان کې پیدا کی د ورکړې صفت ځان کې پیدا کی او د رحم صفت ځان کې پیدا کی او دې وخت کې واقعي منګ او تاسو ټول د حالاتو نه خبر یو د خپل استطاعت مطابق هر مؤمن لپاره دی چې ما تخت او افراد باندې رحم کی شفقت کی او دا زمونږ او تاسو د دین خلاصم دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دې دعوت د پاره الله را لګلو امت باندې رحم امت باندې شفقت فضیل ابن عیاض دې یو عظیم شان خبره کړې ده نن خلق ذکر اذکارو کې ډېر تکړه دي خو لیکن په ورکړه کې بیان دي او که زه یو اضافي خبره وکم دا د شعبان میاشت شروع ده تقریبا 15 شپږ ورځې پکې لا تیرې شوي دي واته ورځې سلف صالحینو به دا زکات هم په شعبان کې ویستلو نو که عام صدقات یو سړی نشي ورکولی هغه فرضي صدقات دي خیر دی روباسي دا د زکاتونو میاشت هم ده دیو جن علامه ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې وایي سلف به د شعبان په میاشت کې زکات ایستلو غرباو له به زکات ورکولو د دې د پاره چې غریبانان مسکینان د روزې د پاره سامان ځان لوالي او د الله تعالی په بندګۍ کې دوی سره شریک شي نو هغه به دې میاشت کې زکات ویستلو غرباو به هم د روزې میاشت کې کار نه کولو دغه دی بوله زکاتونه ورکړیو نو د الله په بندګۍ کې به مصروف وو که یو سړی نفلی صدقات نو باسي دا فرضي صدقات خودی وباسي ګل او دا میاش دا ورځم دي تیار روزم را روانه دا او مشکلات هم ډیر دي نو زکات
هم ورکول پکار دي صدقات هم ورکول پکار دي او دا به د دې دپاره د دنیا هم یو عظیمه ګټئ او آخرت کې هم الله تعالی لوی لوی درجې ورکوي نو الله رب العالمین دی کوم خلکو له چې استطاعت مالی ورکړی دی هغې له دې دا توفیق الله تعالی ورکړي چې په خپلو علاقو کې په خپلو محلو کې په خپلو ځایونو کې خپل غرباو باندې او خپلو ماتختو مسکینانو باندې دی رحم وکړي او الله رب العالمین دی موږ له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي